کتونکو دا زنانه چې کومه ده دا تغذیې سره تعلق ساتي. دې نه مخکې د مور او لور چې کوم دی انټرویو ورکړې وه. د دې دوه پیغلې لوریانې دي او څو لوري بچي دي؟ اووه بچي مې دي او دا دوه لوریانې مې پیغلې دي او دا نور واړه دي. صحیح ده. ښه دا خورکۍ وایي چې زما د لوریانې ته ورکړه، ما له واک راکړه. اوس زما د واک طریقه کار سوي اوس په خلکه کال کوي چې یاره زم کوم زما فارموله خو به تاسو ته پته وي 15 مرلې کور نیکه او 400. اوس په تغذیه کې څوک اخلي؟ ډېره ښه ده. په 400 کې څوک اخلي؟ ډېره ښه ده. دې نه بار نه یو سړی کال کوي چې ماله اوس یو سړی و چې ښځه وله کور اخلم نو دا به څنګه چلي؟ ته کور واخله، نور د ژوند خبره ده. ته بهر ته ځي، چېرته کې ځي نو هلته کې ځان سره ستا ښځه ده، ستا پراپرټي ده، هر څه یې درته بوتلی شي. خو دلته به د هغې یو ټکانه یو ځای موجود وي چې مونږ بیا ځو او تا سره په بل ځای کې جرګې کوو. نو دلته کې خو هغې سره د 18 لکو کور چې کوم دی هغه خو دلته کې وي که نه، نو دغه 6 لکو خو 15 مرلې کور دغه هم دغه کېږي. نو دې کې نور څه لالچ نشته، ها سامان او د هغه هېڅ لالچ پکې نور څه نشته دی. یک دغه دی چې هغې ته کور میلو شي، دا به پردي کور کې اوسېږي، غریبي وي. او چې مونږ له واک راکوي نو په خپله ولې نه ورکوي؟ خو وسې نه کېږي. ښه دا زنانه تغذیه نه ده، 2 بچي دي. دلته مخکې هم راغلی وه، دلته انټرویو کړې وه او مونږ پکې دې نمبر هم ورکړی و خو چا ورسره هېڅ مدد نه دی کړی که نه روري نه یې ده کړی. هسې رنګونه کوي بې فضوله، خو مدد را سره نه کوي. په دې دا دی ګوره مونږ د تغذیې نه واپس راغلو په دې بسې چې لکه مونږ له خیر دی دا اختر دی نو چې مونږ له اوس لږه سودا مودا یم څه راکړې ته مونږ ستا لپاره راغلو. هېڅ چا هم راسه مدد نه دی کړی. روژه کې دې څه نه ویو؟ نه خاوند دې څه بیمار دی؟ خاوند مې د بس د ګردو هم بیمار دی، تور زړه مې دی او د خپه هم دغه شوې وه، ماته شوې وه. اوس لکه صحیح شوې ده خو کږه ده وس هم لکه کار نه شي کولی، څه چل پې کېږي را پرېوځي، څه چل پې کېږي را پرېوځي. 2 بچي دي، دا اوس د خوراک له خولې دی. الله پاک انسان له سر سترګې ورکړي چې دومره اولاد روړه چې ستا د لاس لاندې وي. بیا شرمېږي څوک؟ زنانه، هغه خو به بیا پروزي. نو دې هر څه ته لږ سوچ پکار دی. ښه ګراني ده چې په بچي باندې ته ښه تعلیم وکړې، ښې تربیت وکړې. نو الله پاک وایي چې ته خپل بچي چې کوم دی دیني علوم خو ورکړې که نه، په مدرسو کې خو تا نه دومره فیس نه اخلي که نه. نو د مدرسو دا تعلیم نه چې کوم دی خو زه دې نه اوس تپوس وکړم نو بچو به هغه دیني سبق هم نه ویلې. ولې چې به ډېر عجیبه خبره ده او دا کړېږي دلته کې راځي. نو تغذیه نه راغلې ده، ډېر لرې ځای نه راغلې ده. دا واله اوړه، دا واله غوړي او کتونکو غریبه ده، مجبوره ده، دا اوس ګیره ده، خاوند یې بیمار دی، 2 بچي دي. نو څوک هم داسې مدد کوي نو بالکل کولی شي دا واله نغدې پیسې ونیسه. دا چې کوم دی نو دا هم واله ښه په خپلې دعاګانو کې بیا ساته ډېره مننه، خوشحاله اوسه.